دا خو ملمانه دي او د ملمه عزت په کوربه باندې لازمي دي د ملمه عزت دا په کوربه باندې لازمي دي دا چې څومره امتونه تیر شوي دي او څومره که څوک مذاهب نه مني او چا کې انسانیت وي نو دا د ټولو مشترکه خبره ده چې ملمه دې راغی نو د ملمه بېعزتي به نه کې او چې څنګه د خپل ملمه بېعزتي نه کې دغه شان به د بل د ملمه بېعزتي نه کې هغه به هم خیال ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر چې څوک ستاسو نه ایمان لري په چا باندې په الله رب العزت باندې او په ورځ د آخر باندې د آخرت په ورځ باندې ایمان لري په الله ایمان لري فلیکرم ضیفه نو پکار دي دلاره مناسب دي دلاره پکار دي چې دې احترام او عزت وکړي د خپل میلمه نو د میلمه په عزت کې بې احترامي به نه کې دا تعلیمات دي د چا زمونږ استاسو د خپل پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په لومبۍ ورځ چې دی ښه اکرام یې وکړه په دویمه ورځ یې هم وکړه په درېیمه ورځ یې هم وکړه بیا چې دی بیا د خپل وس مناسب چې څه ته خوري هغه په هغه باندې نو فلیکرم ضیفه تاسو د پکار دي چې د خپل میلمه عزت د خپل میلمه چې دی اکرام وکړي نو د هغه به خیال ساتي او اکرام صرف په روټۍ پورې هم نه کېږي کله ناکله په تشه میلاوېدو باندې هم ډېر کار کېږي دې ته به نه ګورې چې ده سره زما لګي که نه یا زه خو چې دی دا خو مړه جاهل دی او زه خو عالم یم زه مفتي یم زه چې دی زه خو تبلیغي یم او زه خو پیر یم نه چې میلمه دې راغی که ګناهګار دی فاسق دی که فاجر دی بل حدیث کې راځي وایي د میلمه عزت او احترام وکړي اگر که کافر وي اگر که کافر وي نو د دې میلمه عزت احترام به کې خپل مفتیتوب به دې لاندې وغورځوي خپل تبلیغیت به دې لاندې وغورځوي خپله پیري به دې لاندې وغورځوي فلیکرم ضیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې به څه وکړي عمل به وکړي نو د میلمه به عزت او احترام کې نو کله ناکله دا په میلاوېدو باندې کېږي موږ وایو که نه وایي خلک تالي ته نه ګوري تندي ته ګوري اوس که دا ورته ډېر ښکلي خوراکونه ریخ کړي او په تندي کې دې ورته چون راوستي چې وایي کله به خپې سولې کله به وځي نو بیا چې دی بیا خو باستانه یا د هغه په مخ کې جګړې کې کله څه کې کله څه کې سپک کارونه کې دا خو ته د میلمه عزت نه کې دا ته د هغه بېعزتي کې دغه شان د بل د میلمه په عزت کې که د هغه عزت دا ستا عزت دی د دې وجې او بل هغه چې تا سره کوم خوراک کوي چې څه دې وس وي وس وکړه چې ښه نه ښه خوراک هغه له وباسي د دې وجې خو هغه د خپل قسمت نه زیات نشي خوړی څه چې د هغه لیک دی هغه به در سره کوي فارسی و شاعر وی شکر بجہار کے مہمانی تو رزق خود میں خورت ازخوانی تو وی دا خودے شکر ادا کا پدی خبر باندے چی ملما راغ ملما ستاد خود استاد درستخان خود رزق خورت چی خودے و دسبا قسمت کی نکلی و غیو بدے کے بورسری اخوا دیوانے کے لوط علیہ السلام ہم ندیل وجہ خفشو چی بھائی دا ہوں ملمان دی ندی ہوں عزت پا ما لازمی دی احترام پا ما لازمی دی او اسنا دا ہوں جاہل قوم دی دا ہوں خراب قوم دی بدی کے حسخان بیماری دا اسنا چی دا ملمان میں بی عزت نکی ندی بی احترامی نشی دیتا با مستر کی خکتش